حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل په یو جهاد کې ایران باندې جهادو، په هغه جهاد کې دغه ونیو، د ایران د بادشاهانو یو شهزاده گرفتار، چې گرفتار یې که وینیوه، ډېر بهادر شهزاده و، ډېر بهادر او ډېر کلک و، مضبوط پهلوانو چې ګیرې که لاول دا قیدره چې په سړي به ایمان پیش که، ایمان یې پې ورپېش که خو هغه ایمان قبول نه کوي، ښه سر ته کټ کې جلاد یې راوست، جلاد وی دی به توره باندې به دې سټ ووی، مخامخ یې ځان ته ودرو، دنیا تماشې ته ولاړه د ایران د فلانکي بادشاه زوی شهزاده هغه بهادر، نن د هغه نه د عمر فاروق مخکې سر والی کېږي چې څنګه دې ودرو مخامخ. نو دا قانون دی چې یو سړي نه دا اوس هم چې پالیسي کوي نو مخکې تپوس وکړي څه وصیت دې شته که نشته، ستاسو وصیت شته که څه خبره کې جلاد اوس شاته ولاړ توره ورسره ده، وایه څه وصیت دې شته، یو خبره مې شته، وی څه ده، وی تږی یم یو جام اوبه غواړم، وی دا خو اسانه خبره ده، ورشه یو جام اوبه راوړه، دنیا ولاړه ده، جام اوبه یې راوړې، چې د جام اوبه د لاس کې ونیولې دا لاس یې داسې رپي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل لکه اوبه وڅښه که نه، اوبه یې نسکې، وی چې یېرېږم څه نه یېرېږې، هسې نه چې زه دا جام دې خولې ته کړم دې وخت کې مې ونه وایي سر رانه پرې نه کړي، یېرېږم ځکه لاس مې رپېږي، وی نه تر څو چې ته اوبه نیس کړې اطمینان سره اوبه وڅښه، تر څو چې ته اوبه نیس کړې هغې پورې موږ ستا نه سر نه وو چې دا اوبه دې نیس کړې، تر څو چې دې د اوبه نیس کړې نو موږ ستا نه هغې پورې سر نه وو، اطمینان سره اوبه وڅښه. وی صاحب ټیک ته رښتیا وه، وی او بلکل هغه اوبې په ځمکه توی کړې، شهزاده خو هوښیار و، هغه اوبې په ځمکه توی کړې، اوبه خو ځمکې راښکې. وی دا ولې؟ وی صاحب تا فیصله کړې ده چې تر څو دې اوبه نیس کړې سر به دې نه وامه، اوبه خو لاړې دا زه څکې نه شم. چالاکي وکړه، مضبوطه چالاکي وکړه. حضرت عمر فاروق هم پریش حیران شو چې خدای دې سړي خو په چالاکي ووالو، اوس به څه کوو؟ ما خو خبره رښتیا کړې ده چې تر څو دې د اوبه نیس کړې نو سر دې نه وام، اوس خو د اوبه دې څکې نه شي، خو ځمکې راښکې، اوس به څه کوم ورسره؟ وی بس ټیک ته ځه، هلته مسلمانان دي، وی صاحب چالاکي وکړه، سر ته ووه، دوکه باز دې دوکه وکړه، په دې دوکه او په چالاکۍ د ځان نه مرګ نه بچ کوي، او دا خو کافر دی، که ایمان راوړي خو پرېږده، خو چې ایمان نه راوړي نو چالاکي وکړه، دوکه وکړه، او تا سره دوکه کوي، دا خو بل جرم وکړه، جلاد ته ووایه چې سر ته ووایې نه. حضرت عمر څه وایي؟ رښتیا خبره په رښتیاو به ولاړ یم، کونو قوامین بالقسط، په انصاف به ولاړ یم. د سره ما وعده وکړه، ما د خولې نه خبره وتېره چې تر څو دې دغه اوبه نیس کړې سر به دې نه وام، دا اوبه دې سکي نه شي، خو ځمکې راښکې، دې موقع کې پرېږدم، بلکل یې پرېږدم، او بیا به چېرته خدای دې ګوتو له راولي، بیا به ورسره ګورو. وی صاحب که اوس دې پرېښو بیا چېرته ګوتو له راځي، ده خو زمونږ بلا مسلمانان وجلې دي، ده خو په جهاد کې زمونږ بلا مسلمانان شهیدان کړي دي. وی هر څه چې شوي دي خو ما رښتیا دروغ به راباندې نه وایې، ما فیصله کړې ده چې تر څو یې د اوبه نیس کړې نو زه د سر نه وام، په دې موقع بله موقع بیا ګورو ورسره. سړی یې پرېښو، وی ځه زه په رښتیاو قایم یم، په انصاف قایم یم، زه دروغ نه یم، زه معاف مې کړې. چې معاف یې که څنګه او بار ووته نو ویلم بل او واپس جومات ته راغی. وی حضرت عمر وی د مې اسلام ته مخکې نړه کېده، تا چې گرفتار کړم او را دې وستم او دې مسلمانانو ته مې وکتل نو زما مسلمانۍ ته زړه شو، خو زه نه مسلمانېدم. ما وی خلک به سبا وایي چې د مرګ د یرې نه مسلمان شو، دا پراپیګنډې به راپسې کېږي چې د مرګ نه ویرېد نو مسلمان شو، د خدای دپاره نه مسلمان، د یرې نه مسلمان شو، حالانکې زما په زړه کې د الله دپاره ایمان ته زړه شوی. اوس چې خلاص شم یره مې ختمه شوه نو اوس واپس رالم، یره مې ختمه شوه واپس رالم، ما ته کلمه وایه زه مسلمانېږم. پروردګار هغه هلک مسلمان که، او چې مسلمان شو نو یو عظیم د اسلام جرنیل ته جوړ شو، دومره عظیم جرنیل ته جوړ شو چې دغه خپل علاقې د فارس د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د پلاسفته شوي. که عمر فاروق په خپله خبره ټینګ نو ولاړ او د خلکو خبره یې منلې وه او د هغې انصاف هغه خبره یې پرېښې وه نو خو سړی به مړ شوی و که نه، نسبت یې نه وه جوړه. انصاف، رښتیا ویل او په حق باندې ودرېدل او کلک ودرېدل، دې ته انصاف ویلې کېږي. د دې مقابله چې څوک کوي چې داسې نه کوي هغه ته ظالم ویلې کېږي، او د ظلم
انتہائی خطرناک انجام دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الظلم ظلمات یوم القیامت، وی ظلم با دا قیامت پرز یو تیاری نوی، دا با دیر زیادی تیاری بی، دیر تیاری دی. دا خدای دا قهر او دا غضب تیاری بی، دا فرشتو دا نیوکو تیاری بی، دا جہنم دا عذاب تیاری بی، دا خولو دا ڈوبوالی تیاری بی، او بیاد پا دوزخ کی دن دا اور تیاری بی، دا شپی تیاری بی، یو تیاری بنی دیر تیاری بی. نو دا انصاف مقابلہ کی ظلم دے، او دا ظلم دے خدای منگو سایتی. انصاف دا اچت شے دے، ذکر امام بخاری وی الانصاف من نفس کا، یو مانے دادا کہ زان سر انصاف ہوکا، خپل زان سر انصاف ہوکا. دا شپی چی کل اسمبلی دا دی روز تاو گو رست سار پاسے دلیم تروسا پورے ما سوکل اللہ میں سونا خوشحالکا او دا اللہ دشمن شیطان میں سونا خوشحالکا. دا سوچو کا پر اقبل لکی، دا سوچو کا چی پا ما دا اللہ را طرف نا کمشے مقرر ہو ما غا پورا کردے ہو کنا. دا سوچو کا نن میں مسلمان تا ضرر رسول دے کمی ندے رسول، نن میں اللہ خوشحال کردے ہو کما خپا کردے، نن میں شیطان خوشحال کردے ہو کہ خپا کردے. الانصاف من نفسک، الانصاف فی نفسک، یا دا زیم مانام دا الانصاف من نفسک. کدا چا حق در باندیوی کنا اگر دے تم مجبور ہو چی قاضی للارشی خپل طرف نو سر انصاف پکرا شاہن دا حق دے والا، قاضی تم مجبور ہوا، جج تم مجبور ہوا، اگر بلی جرگی تم مجبور ہو چی پتا جرگو کی، اگر دی تم مجبور ہو چی پزوری در نواخلی دا خپل زان نوال انصاف ورکا. راش لکستا دا حق دی ما سر واخلا دا حق دی، راش استا ما با اندومر پیسی کی دا خپل پیسی دی واخلا. پہ انصاف ادرے دل دا دیر لوے کمال دے. حضرت دا بادشاہ لم پکار دا حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ دا یو قاضی مقرر کردے شریح، دا مشہور قاضی دے. دا دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو زغر یو یہودی چا طریقہ دو کلان دے کڑے ہوا. حضرت عمر فوراً قاضی شریح سرا خطا شم، حضرت علی زمانہ ہوا، حضرت علی فوراً قاضی سرا درخواست ورک دا دی پلان کی یہودی سرا زغر دما لیتے والا. اس بادشاہ با درخواست ورکی دی زمانے خو کو معمولیم زوروری پزوری تغواری. اب بادشاہ دے کہ دو سلور مسلمانانے لے گلے وے ورشہ دا کہ یہودی اسو سپیڑے وہ ہے زغرم تے والے نو خلقو با ریگمال کڑے مو زغر بیم تے غشتے ہو. نا دے انصاف کار بکو بیا با خلق سبا ہوئی چی علی صاحب ظلم ہوکو کہ زغر زرہا زمادا او خلق بوئی چی علی ظلم ہوکو زیادتی ہوکو. عدالت تبلار شم عدالت کراک لنو دنیا تا پتو لگی چی دا انصاف پا فیصلہ زغرہ والا شو. خپل قاضی دے غسر دعوی اکڑا. قاضی سے من جاری کا ام حضرت علی پسے ام یہودی پسے دوالو تویراش دوالا راجل عدالت کے دوالو درے دل قاضی سرا جج تا مہامخ یو خو حضرت علی والار دے بلخوا یہودی والار دے. گورا انصاف دیتا ہوئے ادے دمانے بادشاہ جج لذی نا نزی وکیل بلے گی یا رضان پدے بل سو مختار لے گی، مختار عام کہ تو دما پدے مختار خاص و مختار عام لال شو دما پدے ادرے گا. دا خودیر لوی خبر بیزتی را کہ زب زمو پا عدالت کی بولالے حکومت زما دے زب پا عدالت کی بولالے. حضرت علی دا سوچو نو کہ حکومت زما دے او زب جج تا مخامق پا عدالت کی بولالے او بیا یہودی سر پا یو سب کی بولالے یو خواہ یہودی رے بل خوازا او اگر قاضی تا بودرے کم چکم ما مقرر کرے دے اخو زما دلازہ دے نن بے معزول کمبل براوالا نو اگر قاضی تب علی والاڑی رضی اللہ عنہ سوک دا حضور پاک زو دا حضور پاک دا ترزوی عظیم مجاہد او عظیم خلیفہ دا مسلمانانو او خواہ کی یہودی ری یو صف کی با یہودی سر والاڑی نا اس انصاف ہم دقا دے چو دے دل قاضی سے وتویسہ دعوی دے دا وی زما دا دعوی رچے دستا دا زغر دا زما دا یہودی نے تپوسو کو زغر دا چالاغی وجی دا زما دا. اس قانون داری چې د مدعی نه به ګواه غواړي او چې مدعی سره ګواه نی نو مدعی له به چې په چا دعوه شوي قسم به ورکړي. دا قانون حضرت علی صاحب ته ګواه سره شته بیا اوسه څوک دی یو زما زوی دی حضرت حسن یو می غلام دی آزاد شوی غلام
دو کسان دی را سره وی خانو دا سکار دی بل گواه وی بل نشتا وی دا غلام خود ازاد شوی دی دا گوی خود لقبلوم استاد زوی گوی استاد پارا نقبلیگی دا دا شریعت قانون دی چې د زوی گوی د پلار په حق کی وی د پلار خلافی او بمنلی شي او د پلار په حق کی نقبلیگی سو پتہ لگی دا زوی به د پلار نه مجبوری دروغ بوي دا زوی به د پلار د پاره رښتیاونه وای اوس ګوره حضرت حسن باندې 100% به یقین ساتي چې دا رښتونه دی کما خله چې د دوالو جهان او سردار مبارک په خپل لاړې چوری دی دا خپل دروغ نه روزي رښتیا فکما خله کې چې لومبه لاړه د حضور پاک ورغلی دا چې دې کله څنګه پیدا شو حضرت حسن رضی الله عنه نو نبی علیہ السلام فوراً ورغی خبر شنو زر ورغی چې څنګه ورغی نو زر کجور راواغشتا ویسه کجور شتا او راوړې کجور راواغشتا په خپل خله مبارکه کې خودا ګوټي وته وای او بیا هغه کجور د خپل لاړو سره راواغشتا د حضرت حسن په خله کې خودا هغه د نبی علیہ السلام لومبه د هغه خېټه ته د حضور پاک مبارک د خلی لاړې تللی دي نو چې لومبه د کم انسان په غاښونو په جبه د حضور پاک لاړې ولګي او قسم د صحابه کرام وي مونږ ته یاد دی اوسم چې نبی علیہ السلام دا شونډې په خپل خپل کړي دي نو چې کومې شونډې حضور پاک خپل کړي دي او په کومه خوله کې د حضور پاک لاړې مبارکې چلیدلې دي نو څه مو خیال دی دې نه به دروغ روزي چېرې نه او د چا زوی دی د بیبي فاطمه د چا نوسې دی د حضور پاک وینه پکې چلیږي دا به څنګه دروغ وایي لیکن د شریعت قانون دې ته به اوس نه ګورو چې سړی رښتونی دی او که دروغجن دی قانون او نظام ته به ګورو په نظام کې د یو زوی گوی د پلار د پاره نه صحیح کېږي ټیک ته صاحب تم رښتونی ستا خبرې له موږ اعتبار ورکوو حاجي صاحب هم دروغ نه وي د زغرې دپاره زوی دې هم رښتونی دی خو د شریعت قانون دا دی چې د زوی گوی د پلار دپاره نه صحیح کېږي او غلام دې آزاد دا هغه به صحیح کم په یو گواه کار نه کېږي یهودي له به قسم ورکوو ستا گوارت شو کاغه د قسم نه انکار وکړو خو زغره بستی او کاغه قسم وخوړه نو زغره یهودي ته وی قسم خورې وی قسم خورم زغره زما فیصله یهودي دا وکړه بادشاہ د مسلمانانو د خلیفہ خلاف فیصله وشوه خو د انصاف فیصله وشوه یهودي له فیصله وشو غره ده یهودي ته چې وی زغره ستا ده خو حیران شو وی سیب فیصله زما په حق کې شوې وی خیو خبره کوم وی ما ته پته ولګی چې اسلام یو خشته مذهب دی د اسلام نه ښکلی او رښتونی مذهب بل نشته دا زغره صاحب زمانه ده دا د علي صاحب ده لیکن د شریعت د قانون مطابق زغره د هغو نه رسېده او زما ورسېدله یعنې خلیفه د مسلمان او په زور شي اخلي او قاضي د بادشاه خلاف به څنګه فیصله وکړي د شریعت د قانون خبره و قانون کې زغره ماله راکړه پته ولګېده چې اسلام مذهب انصاف والا مذهب دی اسلام هغه مذهب نه دی چې د بادشاه طرفداري کوي اسلام هغه مذهب نه دی چې هغه د غریب د پاره یو شانتی دی او د مالدار د پاره بل شانتی دی اسلام هغه مذهب نه دی چې د رعیت او د بادشاه په منځ کې فرق کوي دا ښکلی مذهب دی دا زغره ماته وی صاحب داسې وکړه دا زغره علي صاحب له واپس ورکړه او ماته کلمه ووایه د دې اسلام د دې عدل او د انصاف نه متاثر یم زه ایمان راوړم یهودي په هغه ځای خدای پاک مسلمان کړه حضرت علی رضی الله عنه چې دا خبره ولیدله وی صاحب د اسلام په خوشحالۍ کې دا زغره ده شوه ده زما ما ورته وبخله زغره دې وړه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده یو بادشاه د روم یا وزیر دی هغه راغی مسلمان شو جبله نوم دی جبله ابن اهم چې راغی مسلمان شو نو دا د بهر نه چې بادشاه راشي نو د علاقې د بادشاهانې دغه کوي د علاقې د بادشاهانې عزت کوي نو اوس چې د بهر نه اوس هم سعودي ته څوک بادشاه لاړ شي نو هغه یې راولي د بیت الله ته وکړي عمره پې وکړي طواف پې وکړي حج لی بوځي دار وطن خپل دستوري پاکستان ته چې راشي نو داسې په ځنګلو منګلو په دې چینو مینو یو ګرځي
نور علاقو تلال شي دار علاقې خپل رواجي خو سعودي ته اوسم چې څوک د بار نه بادشاه لال شي او یې زر راولي او طواف پې وکړي. دا جبل راغی مسلمان شو او د روم د یو ډېر علاقې مشر دی چې مسلمان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه په عزت کې صحابو ته حکم وکړ چې د سره منځو چې د بیت الله طواف پې وکړو. هغه ری وستاو د بیت الله طواف له طواف کوي خلق خو ګڼ دی او طواف کې خو هر څوک تاویږي. خو عجیبه منظر دی، الله دې موږ او تاسو بوت لیکي. هغې کې خو مالدار او غریب یو شان تاویږي او بیا چې عمرې نیت یې تړلی که مالدار دی او که غریب دی د ټولو یو شان صادر دی، یو شان جامه ده تاویږي. چې اوس طواف څنګه کېږي نو یو دا جبل خلکو لنګونه والي که نه، دا بادشاه روان دی لنګ یې والی دی. یو چتره لنګ یو پلو ځمکې سره جنګېده او یو بانډیسي په طواف کې په هغه لنګ باندې خپه کېښوده چې هغه بادشاه جبل خپه اوچته کړه، اوچت شو نو لنګ تې لاندې وغورځېد. زر یې لنګ راوچت کړه ځان نه یې واپس ته وکړه او غصه وله ورله خود بادشاه و مسلمان شوی دی چې زما نه خو حیا لاړه دې بانډیسي زما په لنګ خپه کېښود او ما نه لنګ اوس پړدو سپېړه اوچته کړه او هغه بانډیسي په هغه حرم کې یو څو سپېړې مضبوط و. بانډیسي هم پریشانه نه دی، هغه سره هم سوچ خو د عدل او د انصاف حکومت دی. په منډه ورغی حضرت عمر فاروق له وی صاحب دې سړي ووالم دې ګوره برابر کړم ویې والم. هغه بادشاه هلکه خیر دی میلمه دی مونږ د هغه په عزت کې رالو او طواف هغه سره دا دی کوو. وی نه صاحب زه وهلم په مخ بې ځایه ووالم، ما څه قصدن خو د هغه په لنګ باندې خپه نه وی ښودی، ما نه خو غیر اختیاري خپه کېښودی شوه او د ده نه لنګ اوس پړدلی شو. زه یې والېمه زه یې چېرته پرېږدم، ماله به د خدای په ني د انصاف فیصله کې. او دا بعضې بانډیسیان هم چې په خبره کلک شي نو بیا خو کلکي که کلک شو په خبره او ورته ګوره مه کوه میلمه. وی داسې کوې ته خو مسلمان شوی خو د اسلام حکمونه به اوس منو. بادشاهي لاړه د اسلام حکم، مونږ به الله خوشحاله هغه ته نصیحت هم وکړه پوه یم که چې دا بانډیسۍ دی داسې کار به وکړو چې یا رضا که زما خبره خو نه مني او د خدای دربار ته مې راکاږي او یا دا دی چې که رضا نه شو نو بیا به د نه دی بدل اخلي ځکه هغه خو قصدن خپه په لنګ ستا نه یې تا ولې لنګ پلو لاندې کوو چې په ځمکه در پسې راښکې شو. خیر هغه په طریقه پوهې که چې هغه هم خفه نه شي میلمه دی. زمونږ هم څه مینتزاري به وکړو ته هم څه مینتزاري وکړې سړی به لږ غوندې رضا کړو څه هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده. ښه زه رالم مسلمان شو اوس به بانډیسي زه رضا کوم دا چېرته کېدی شي. وی ښه جي یو 3-4 ورځې پس مهلت مال هم راکړه او دوی به رضا کړو ډېره ښه ده. د شپې واپس لاړ او خپل روم ته وتښتېده واپس عیسائی شو، اسلام یې پرېښو لاړ عیسائی شو. حضرت عمر د چا سړی خو لاړو تښتېد چې عیسائی شو نو یو زمانه کې د مسلمانان صحابه کرام تلي قسطنطنیې ته د تجارت په غرض دا او چې دی واپس څنګه لاړ هغه قوم خوشحاله شو، هغې صاحب ورله لوی استقبالیه ورکړه او واپس یې راوست په خپل تختې کېنم. ده به مو څه دروغ مروغ ویلي چې لکه مسلمان شوی نو ما خو دا جاسوسي مې کول او یا مې څه کول یا مې څه کول خو خلکو له خو دې بادشاهانو له چلم ورځي. هغې واپس به وته په تختې کېنه دار مدار یې وله شروع کړه. نو څه تاجران تلي وو هغې علاقې ته قسطنطنیې ته دې ته خبر شو چې مسلمانان راغلي دي. وی دا تاجران ماله راولی چې څنګه رالل دی خود په تخت ناست او تاج یې اچولی دی بادشاهانو خو عجیب هغه خپل اندازي ما پېژنې وی نه وی دا هغه جبله بادشاه ما چې زه مسلمان شوی یم او هغه بانډیسي راله په لنګ باندې خپېښې وه ما نه یې لنګ غورځولو او بیا ما هغه سپه سپېغلو وو او بیا عمر صاحب یې دې به رضا کول غواړي زه رالم راوتښتېده. زه راغیم ښه ته راغلې یاره اسلام دې پرېښو واپس عیسائی شوې. وی ځکه نه تا خو مخکې په عیسایت کې ژوند تېر کړې اوس هم عیسائی صحابه ورته وایي او په دا میانځ کې دا میاشت 60 ورځې ته مسلمان وي کم ژوند ښه دی دا په دې هم پوهېږه. جبله ورته وي قسم دی چې د دغه 15 ورځو د مسلمانۍ د ژوند کمې مزې ما غشتې دي که نه که د زما د ټولې بادشاهۍ که مخکې د وروستو دی په ټوله بادشاهۍ کې دومره سکون او دومره مزه ما نه ده لیدلې.
زړه کې مې یو سکون ډېر زیات پریشان یم اوس چې دغه بانډیسي په څپېړو والی وې ښه به یې کړي خو چې ما د ایمان واپس نه وې پرېښی ډېر زیات پریشان او ډېر زیات خفه یم اسلام پسې ډېر زیات خفه یم د اسلام دغه مزې دا زما په زړه کې اوس هم پرتې دي خدای پاک دې زمونږ ایمان او اسلام نصیب کړي کم دین چې الله پروردګار دی انسان دپاره خوښ کړي نو هغه به ښه نه اسلام خو مونږ له الله خوښ کړی دی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اسلام ته الله خپل نعمت ویلی دی ورضیت لکم الاسلام دینا نو چې الله خو ته خپل نعمت ویلی دی دینکم وی دین خو ستاسو دی عمل به تاسو کوئ او اتممت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم اکملت څنګه دی واتممت علیکم نعمتی دین ستاسو نعمت زما دیو نه وی چې اتممت لکم دینی زما دین نه د دین تعلق د عمل سره دی دینکم تاسو به عمل کوئ او اتممت علیکم نعمکم نه دی نعمتی نعمت زما دی ورضیت لکم الاسلام دینا نو چې کوم دین د الله خوښ کړي هغې کې موږ نخرې کوو او بهتر دین یې او موږ قمقل یو د چا یو ازم خوښ دی د چا بل ازم خوښ دی د چا بل ازم خوښ دی د ازمونو والا سره به د قیامت پر ورځ خدای پاک ګوري خو کتې به شي چې کله ولا ورشي اسلام نه بهترین مذهب بل نشته د اسلام نه ښکلی حق مذهب بل نشته دا موږ له خپل پروردګار خوښ کړی دی او الله یې زموږ ژوند او زموږ مرګ زموږ د قبر ژوند زموږ د حشر ژوند دا ټول په اسلام باندې نصیب کړي نو ډېر واپس مې زړه کېږي نو بیا ځکه نه مسلمان شوي نه که نه اوس به راپورې خلک خاندي وی به چې کله مسلمانې کله عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي یاره وی په یو شرط مسلمانېږم زړه مې ورته شوق کې دی چې که عمر ما له لور راکوي دا به زما دپاره ډېره اوچته خبره شي که خلک وایي چې بیا مسلمان شو زه به هم د عمر غوندې لوی بادشاه امیرالمؤمنین لور راکړه زما دپاره به ډېر لوی عزت وي هغه تاجر ورته وایي صاحب که زما لور دې پکار وي خو زه درته اوس درکوم او که د عمر د لور خبره شي نو خو زما اختیار کې نه که بل څیز زما اختیار کې خو وایه خو د عمر لور خو د هغه لور د دې سودا نشم کوی وایي ځکه نه یو کار وکړه لاړ شه عمر سره صلاح وکړه که ما له خپله لور راکوي اسلام ته مې واپس لکېږي مسلمانېږم وایي ښه دا تاجر راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تعالی وی صاحب هغه جبله خو بیا مسلمانېږي زړه کې خدای شرط لګاو چې که عمر لور راکوي اسلام ته مې شوق کېږي خو یریږم شرمېږم خلک به راپسې پیغورونه راکوي زه دا به ویم چې عمر غوندې سړي لور راکړه وی تا ورته څه وی مې چې صاحب که زما لوري خو تا نه قربان د اسلام نه قربان که د عمر لوري نو هغه خو د هغه اختیار دی هغې کې د بل چا اختیار نه سوی بد دی وکړل وی قسم دی چې یو مسلمان یو کافر مسلمانېږي د هغه د اسلام نه عمر یو لور خو څه کوي چې څومره لورونه ټولې ته قربان هله شا به ځان ور رسوه چې بلکل د عمر لور درته درکوي او راځه مسلمان شي دا تاجر غریب پاس پواړو لرون خو لري بلا مزل دی قافلو کې به دی یوازې خو تیر نشي چې دی ورسېد یو غوغا و په هغه ښار کې تپوس یې وکړې څه چلو شو وی دا اوس زمونږ هغه چې مشر جبله دی بادشاه هغه مړه شوی دی ایمان اسلامي په قسمت کې واپس نو خو خبره مې دې پورې کوله چې اسلام دا انصاف درکوي